ابراهيم عليه السلام له ملما راغی. ابراهيم عليه السلام ته بسم الله کا ډوډۍ ته هغه بسم الله څه دوی ته خدای نه مانی هغه وینا د خدای خو نشته دا خدای دنیا په خپل روانه ده او ته پاسه شابه زما خدای نه مانی او زما په دسترخوان ډوډۍ خوري را زما خوري ته زما زوزه بس هغه سړی بار ته ووت چې پړه کې به سره راغلی په دې دوران کې جبرائیل علیه السلام او تاسو ته پته ده چې سړی د کور راوځي باد ته نو خوشحالي په دندې ښکارېږي او خفګان نو چې جبرائیل علیه السلام راغی نو پیغمبر علیه السلام ته وکتل ابراهیم رسول الله ورته یا جبرائیل خیر دی دندې نه د غوسه معلومیږي وی او کنه الله ډېر سخت خارې دی وی خیر دی څه وجه ده وی الله وی چې لاړ شه ابراهیم ته ووایه چې دا خلک تا پیدا کړی دی کومه دا خو الله پیدا کړی وی دا رزق ولې ته ورکوي کو الله ولورکوي دا خو الله ورکوي وی الله وی چې تا ولې یو دسترخوان نه زما بنده پاسو زما بنده الله وی الله وی چې دا دومره عمر ما دله ډوډۍ ورکړه ګوره ما ورته نه دي ویلي چې ما نه مني د ډوډۍ به نه خوري ما نه مني زما د اسمان لاندې به نه پاتې کېږي ما نه مني زما په ځمکه به نه ګرځي ما نه مني زما جامې به نه اغوندي زما په ځمکه به نه ګرځي تاسو موږ ځان ته نه ګورو څومره موږ ګناهګار یو زنا ته جامې وباسو الله ته بیا به اغوندي سهار مونځونه کو بیا الله رز ډوډۍ راکړي الله وایي زمړی به خیر دی دنیا به کې ګرځي ته به کې ګرځه مړی څه مسله نشته یو ورځ به راشي مړه یو ورځ به را واپس شي ابراهیم علیه السلام وی به زه پیمانه یم امیل ما پسې راووت هغه وایي څه وجه ده چې اوس په ما پسې را رواني وخت دې ولې پاسولم ابراهیم علیه السلام ته فرمایي ای زما ورورې ستا په وجه ما ته الله قار شو هغه سړی ورته وایي زما په وجه ویاو زما په وجه ویاو وی کوم الله چې زه نه منم وی هغه الله چې ته نه منې هغه الله ما ته چې دا زما بنده دی ګوره زه د رزق ورکوم زه ورته نه وایم او ستا سره په کور کې یو ورځ مېلمه شو دا د دسترخوان نه پاسه هغه نوجوان وایي ما ته کلمه ووایه چې کوم رب په ما دومره مین دی او ګوره زه د هغې رب دومره نافرماني